بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الحاد درسونه روان دي. د مغربي فکر او فلسفي شاخونه پیژنو. پرون موږ وضاحت کړو چې رشنالیزم عقل پرستی څه ته وایي. بیا موږ ویلو چې د مسلمانانو معاشرې ته هم عقل پرستی را ننوتې ده او بعضې خلک د عقل په بنیاد د اسلام فیصلې کوي. د منکرین حدیثو موږ څلور نښې تاسو ته ښودلې وي چې اول دوی ځان مفسر د قرآن ثابتول غواړي. دوی وایي په قرآن چې زه څنګه پوهېږم داسې بل نه پوهېږي. لکه غامدي چې د قرآن کوم تفسیر بیانوي دا د خپل ځان نه بیانوي. د زنا په باره کې وایي چېرې سنګسارول چې دی دا نشته دی. ګیرې په باره کې وایي چېرې ګیره دا ستا خپله خوښه ده. او دغه شانته کې ګڼ موسیقي وایي حلاله ده. ولې د قرآن او د احادیثو تشریح دا د څه کوي؟ دا ځان له خپله یو مفسر وایي دا وایي دا نور مفسرین نه پوهېدل. دا د منکرینو غټ اول نښه ده. دویمه نښه دا ده چې مولوي صاحبانو دوی عقل ته ترجیح ورکوي په نقل باندې. دین موږ له په نقل سره رارسېدلی دی. دین به موږ څه کوو؟ حضرت علی رضی الله تعالی مشهور قول دی، تاسو ټولو ته معلومات دی. وایي که چېرته دین په عقل سره وی نو پکار دی چې د موزې انسان موزه چې انسان په خبو کې نو لاندې تلې دغه کېږي که بره نو تلې دغه کېږي که نه په خاورو کې ګنده کېږي. نو مسه ولې موږ بره کوو؟ خو دا په نقل سره ثابت دی. دغه شانته کې مولوي صاحبانو دوی څه کوي؟ د عقل په بنیاد باندې لکه دا خبره د عقل خلاف ده او دا حدیث د عقل خلاف دی. بیا دې کې زمونږ ملګري چې دې فلسفې نه دي خبر هغه بیا بعضې زمونږ منکرین حدیث نه دي. زمونږ خو اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتي علماء کرام دي. خو بیا وایي بعضې احادیث وایي خلاف عقل دي. نه خلاف عقل چې حدیث شو بیا ستا دین باطل شو نعوذ بالله. زمونږ دا عقیده او نظریه ده چې اسلام یو حدیث هم خلاف عقل نشه. البته حدیث به ضعیف به وي څه به وي یا به چا ځان نه جوړ کړی لکه موضوعي احادیث شته دی پکې خلکو ځان نه احادیث جوړ کړي دي. نو خو بیا الحمدلله موږ په هغه باندې عمل نه کوو که نه. مولوي صاحبانو موږ په کومو احادیثو عمل کوو چې کوم صحیح وي او امت قبول کړي وي. د امت قبلول دا هم ورته شرط دی چې امت قبول کړی وي نو دا هم موږ دپاره قابل نه قبول دی. خو اوس موضوعي حدیث باندې موږ هېڅکله عمل نه کوو. نه زموږ عقیده ده او نه نظریه ده. نو دوی عقل ته ترجیح ورکوي. دی وایي دا حدیث خلاف دی دا خلاف دی. موږ ورته وایو نه زموږ عقل محدود دی. درېیمه نښه موږ ښودلې وه بله ورځ مولوي صاحبانو چې دوی څه کوي؟ د احادیث مبارکو په باره کې دوی دا نظریه لري چې دا ځواني دي. څه شی دي؟ بس ګمان پې کوي یاره ټیک ده که منې او که نه منې. حالانکه دا خبره غلطه ده. د احادیثو نه د علم الیقین پیدا کېږي. ولې؟ د نبی علیه السلام وحی دوه قسمه ده که نه؟ وحی څو قسمه و؟ مطلوع او غیر مطلوع. مطلوع تلاوت کې قرآن کریم غیر مطلوع. دا احادیث مبارکه دا غیر مطلوع دي. دا منل دا یقیني دي. دې سره علم الیقیني راځي. څلورم نمبر څه شی مولوي صاحبانو؟ احادیث مبارکو کې ګڼ وجوهات علماء کرامو ذکر کړي دي د منکرین حدیثو غټې غټې نښې. کله چې یو عالم بیان کوي تا ته خپله پته لګي چې دا اوس د دې کې اوس دا نښه ده د منکر حدیث. بله نښه پکې دا ذکر کړې ده کوره چې زموږ ذخیره د احادیثو کې ګڼ کتابونه دي. څه په صحیح سند سره ثابت دي، څه ذخیره د تاریخ ده. د تاریخ اکثر روایت څه شی دي؟ هغه بې سنده دی مولوي صاحبانو. څه وي؟ نو دوی د خپلې مدعا دپاره څه کوي؟ صحیح سند پرېږدي او په هغه بې سنده خبرې پسې لاړ شي. دا د خپل ځان له څه کوي؟ اسانتیا تلاش کولو دپاره. ګڼ وجوهات نور هم شته خو دا څلور پنځه موږ تاسو ته مختصر غونډه کې بیان کړو. نو دا د عقلیت پرستۍ دا فلسفه اسلام ته هم راننوتې ده. د دوی اهداف موږ بیان کړي مولوي صاحبانو هغه موږ وضاحت کړو. دوستانو دا درسونه ډېر اهم درسونه دي په مغربي فکر فلسفه باندې. نو دې نه ځان خبر کړي او دې کې چې په مسلمانانو کې کوم ډلې ټپلې دوی رئیسري د دوی دپاره کوي. مستشرقینو اهداف به وروسته موږ وایو. مستشرقینو چې کوم علما تیار کړي دي د دنیا دپاره، د دنیا یو 200 روپۍ ورله ورکوي. بعضې پکې د شهرت دپاره د دی دپاره څه کوي؟ کار کوي. بیا اخره کې دی بیا لاړ شي بار ملکونو کې. هلته هغوی ته وایي چې بھائی پاکستان کې مسلمان وطن کې زما ځان ته خطره ده ماله څه وکوي؟ نیشنلټي راکوي. بیا دوی اکثر څه کوي؟ د اسلام نام ورپسې واوړي. په ظاهره خو بیا ملای په منبر ناستي خو دوی ورته په اسلام هم بیا پرېښي.
دمر د فتنې دور دی کنه. حدیث مبارک دی، مسلم شریف حدیث دی، یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا. سحر به مؤمن مولا عامي خلا پرېدا د دنیا په خاطر. الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي، الله دې ټولو مسلمانانو هم د ایمان حفاظت وکړي. او کوم خلک چې په دې فتنه کې اخته دي، الله رب العزت دې هغوی د دې فتنې نه بچ کړي. هغه که مسلمان، هغه که عالم دی او که عام انسان دی. ولی ورځ د قیامت شته دی او ورځ د قیامت را روانه ده. موږ به دنیا نه ځو چې ترې لاړه شاهانان او سلطانان، اس نیمګړی پچانه شو دا جهان. که هزار پناه شي په یو دم کې، بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران. د رفتن او بدن حساب نشته، لکه بحر چې بهیږي په بیبان. وی پیغمبر غوندې صاحب د دنیا تیر شو، دا دنیا ویرانه نشوه په هجران. چې دا اسی علم لاندې شو تر خاورو د چا یاد دي موتا غوندې سګان. نبی علیه السلام غوندې کې شخصیت تللی دی، زبم زم تبم زی. خو موږ څوک د دین خدمت وکړو، د صحیح دین خدمت وکړو، او څوک مسلمانان دین طرف وبلو. ټول اسلام قرآن کریم کو ټول کائنات ټول اقوام ته دعوت ورکړی. یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. چې موږ ټول يهوديانو لمن دعوت ورکوي، عیسایانو لمن، هندوانو لم، چې راځي او الله طرف ته د یو الله عبادت وکړي، چې د هغه الله نه علاوه بل څوک نشته دی. الهکم اله واحد، چې هغه زمونږ څه دی، زمونږ الله دی او موږ پیدا کړي د خپل مقصد د عبادت دپاره. خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. دا هر څه مې تا دپاره پیدا کړي الله وایي، ته مې خپل ځان دپاره پیدا کړی. ښه دوستانو، خپل درس ته راځو. اتم نمبر چې موږ وایو، پرون موږ ویلو مغربي فلاسفه په ابتدا کې کله چې دوی د مذهب د قید نه ځان آزاد که څو ډلو کې تقسیم شوي، دوه ډلو کې شوي. یو تجربیت پسندو، بل عقل پسندو، دویمه تجربیت عقل پسندو. موږ وضاحت کړو چې عقل پسندو کې څوک مولوي صاحبان وایي کې ریني ډیکارټ پکې، ډالټس پکې، دغه شانته کې کانټ پکې، دغه شانته کې نیوټن. مولوي صاحبانو نیوټن هم پس کې مولوي صاحبانو په عقلیت پسندو کې. دا یاد ساتئ، دهریت په ابتدا کې چې دی، دا دهریت جدید دهریت د ډارون نه وروسته بیا لاړو. یعنی د نیوټن په وخت کې او داسې وروسته کوم چې فلاسفه د دوی په وخت کې مذهب نه هغوی انکار نه کړی، بس مذهب باندې به شک شبهات راتللو. ولې هغوی سره چې بایبل و هغه د دغه نه خلاف و، مشاهداتو نه خلاف و، نو هغوی به په خپل مذهب باندې دغه کو سره په اعتراض به کو، به په خدای ایمان لرلو. کله چې دا ډارون راغو، نو ډارون نظریه د ارتقا پیش کړه چې تخلیق نه دی شوی. بیگ بینگ په وجه ماده پیدا شوله، مادې نه بیا څه کېږي، ارتقا کېږي. یوې مادې نه بله بدلېږي، بیا کبانو، بیا دغه شانته کې ټماټرو، بیا بندر شو، بیزوګان تی جوړ شو. اوس موږ چې وایو دا د بندر د اولاد یو، موږ ورته تاسو د بندر اولاد سئ، موږ د آدم علیه السلام اولاد یو. نو مولوي صاحبانو دوی بیا په دې کې په دوه ډلو باندې تقسیم شوي. نن به موږ وایو مولوي صاحبانو تجربه پرستی به وایو، تجربه پسندی به وایو. پرون وضاحت شوی د عقلیت پسند هغه درس واورئ. تجربه پرستی دا د هیومنزم د علم دویم شاخ دی. د مطابق جسم انساني یا د مولوي صاحبانو د دې څه مقصد دی؟ د دې مطابق جسم انساني یا خو د حواس یا د تجربې سره یو څیز معلومول شي. فرانسس بیکن چې دا په برتانیا کې د تجربات اول فلسفي په ګوره په هغه کې څوک ډیکارټ پکې، نیوټن پکې، کانټ پکې، د کې فرانسس بیکن دا مشهور شخصیت دي. دا اول تجربه مولوي صاحبانو د تجربات اول فلسفي دی. د نظریه د ټول علوم په تجربې سره راځي. دغه شانته کې ډیوډ هوم دا په هغه زمانه کې پیدا شو، کوم وخت چې په یورپ کې د علم د نوعیت په باره کې بحث روانو. نورینی ډیکارټ د جدید فلسفې د لپاره خپل تصنیف ډیسکورس اند دی میتھډ ولیکلو. په دې سره یورپ کې د عقلیت پسندۍ یو تحریک راوچت شو. دا چا ډیکارټ موږ ویلو چې د عقلیت پسند وکړو، نو په برتانیا کې جان لاک د دې مقابله کې راوچت شو چې علم صرف تجربې سره حاصلېږي. ډیوډ هوم دریم تجربه پسند د مولوي صاحبانو کوم چې خپل استدلال سره عقلیت پسندۍ ته ډېر سخت نقصان ورسو. دا یو کتاب دی فلسفه اور فلسفی، دا ټول د فلسفه او اقوال پکې راجمع کړي. ما سره شته اصل مولوي صاحبانو نه هم نمبر دغه شاخ چې دی د هیومنزم شاخ چې دی مادیت پرستی د مولوي صاحبانو. دا د هیومنزم تصور د وجود او د ماده په باره کې دی. دوی په ماده باندې ایمان لري. عبارت لګي تازه وبراوړم مولوي صاحب ورشه مولوي صاحب. د دې مقصد دی چې ماده اصل د انسان او کائنات بنیاد د هغه ماده ده. دوی خالق نه مني، بلکې دوی وایي چې دا هر څه د مادې نه پیدا کېږي.
موږ مسلمانان ورته وایو ماده اجسام د مادې نه پیدا شوي دي. مولا صاحبانو موږ ورته سوای دوی وی دا دوی خالق نه مني کنه. موږ ورته وای چې دا مادي اجسام د مادې نه پیدا شوي دي او دا خالق کائنات پیدا کړی دي. اوس که یو ماده د بل نه پیدا شوي بل د بل نه نو دي سره راځي دور او تسلسل راځي او دا باطل لنو لہذا د مادي وجود د بل کومه مادې نه دی پیدا شوی بلکې الله تعالی پیدا کړی دی. په دې لحاظ سره کائنات مادي دی. د کائنات د لپاره خو ماده ضروري ده لیکن ماده غیر مادي ده. مولا صاحبانو موږ په دمه نور وضاحتونه کړو چې ماده څه ده متحرکه ده او د لپاره څه پکار دی محرک او فاعل پکار دی چې د تحریک ورګي د خوځولو. مولا صاحبانو د لپاره د بلې مادي ضرورت نشته دی. مثال د انسان د سترګو نظر په مشاهده سره کیږي. دا علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دې مثال دا ورکړی دی. هر څه موږ په سترګو سره وینو لیکن نظر موږ نشو لیدلی. نظر نشو لیدلی. موږ خو هر څه سترګو باندې وینو خو نظر موږ پخپله نشو لیدلی. مولا صاحبانو کول د نظر په سترګو سره نه ښکاره کېږي. همداسې ټول کائنات خو د مادې نه جوړ شوی دی لیکن ماده د مادې نه بېنیازه ده چې هغه د بلې د مادې نه جوړ شوي وي بلکې هغه د بغیر د مادې نه وجود ته راغلې ده. البته وجود ورکوونکی الله تعالی دی. د مادې لپاره ماده ضروري نه ده. خالق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سورة زمر آیات نمبر 2 الله تعالی د هر شي پیدا کونکي دی. مولا صاحبانو نگران دی. کائنات کی ماده هم شامل ده او ټول موجودات. مولا صاحبانو موږ سره په عقلي او نقلي دواړه دلایل موجود دي. موږ وایو که ته وایې چې ماده ده ټیک ده نو دا خو د قدیم فلسفو خو نظریه ختمه کړې ده. تاسو هغوی به ویلې ماده قدیم ده. هغوی سره زموږ خپل اعتراضات او جوابات به هم کول. زموږ خصم څوک دی جدید فلاسفه دي. نو موږ وایو چې تاسو نظریه چې ماده پیدا شو زه د ماده پیدا شوه نو زه د ماده چېرته لاړه چې ماده پیدا شو. صبر لکوه چې ماده پیدا شو د بیگ بینګ په وجه باندې نو د بیگ بینګ نه مخکې وخت وای نشته. نو چې وخت نه ماده څنګه پیدا کیږي؟ یو د مادې پیدا کېدو لپاره د وخت ضرورت دی. یو شیز کول لپاره د وخت ضرورت دی د مکان ضرورت دی د زمان ضرورت وي. نه مکان سټیفن هاکینګ په خپله وایي وخت کې مختصر تاریخ وایي د وخت ابتدا د څه نه شوې ده د ماده بیگ بینګ نه شوې ده. مولا صاحبانو بیگ بینګ وایي څه ته بار بار منګو دماکه وشو نه. بیگ بینګ معنا انفجار. موږ له په عربی کې ورته انفجار وایي. موږ له دماکه ویو. بیگ بینګ یو دماکه وشو غټه دماکه وشو دنیا وجود ته راله. موږ دې کې په دې باندې اعتراضات کړي دي. فزیکس ته دلته دغه راځي ډېر سخت مشکلات راځي. د کله چې ماده پیدا شو زه د ماده پیدا شو د کائنات پیلاوېدل خورېدل شروع شو نو د اول سیکنډ د کائنات اکثریت یې آباده شوي. حالانکه هغه وخت کې د رڼا د رفتار نه دا خورېدل څه شوي تیز شوي او دا خو ستاسو نظریه ده. موږ په دوی اعتراض کوو په ساینسدانانو باندې چې دا خو ستاسو نظریه چې د رڼا د رفتار نه څه نشته نو د بیگ بینګ دا نظریه خو ستاسو باطل ده. لږ وخت پس به د بیگ بینګ نظریه څه شي باطل بشي بله نظریه به پیدا کیږي. مولا صاحبانو نو اوس به موږ د مادې د اقسامو لږو تفصیل تاسو ته بیانو چې په ماده کې څومره اقسام دي. اول قسم هغه دی په کوم کې چې اکثر مشاهده او تجربه کیږي ماده جون کې بې جان او بې اختیار اساس دی. ځکه د دې متعلق یو ځل وروستو د تجربې نه چې کومه نظریه قایم شي یا هغې کې مداخلت نه کیږي او هغه قایم وي. مثلا دوا سالماتو اټم هایدروجن او اکسیجن سالمت ترتیب ورکولو سره په هر حال کې به د دې نه اوبه پیدا کیږي. اوس مولا صاحبان دوه سالمې دي موږ سره اوبه د څه نه پیدا کیږي دا ما چې اوس کړی دا د هایدروجن او اکسیجن نه دا د دوه یو ځای کړو اوس دنه به اوبه پیدا کیږي. اوس بیا په دې کې تجربه نه کیږي. مولا صاحبانو په دې کې تا تجربه کړې دا اوبه پیدا شولې. اوس په صحراګانو کې د سعودي عرب کې اوس دوی څه کوي هلته خو اوبه نشته که نه نو اوس د څه کوي د هوا د اکسیجن او د مولا صاحبانو هایدروجن هغوی اوس اوبه پیدا کوي هلته فصلونه دې دپاره کرلي دي. ولې ساینس ګوره ساینس موږ له دا وښودله ساینس موږ څه وکړو صرف یې موږ ته وښودل چې دنه دا کېږي. ساینس محرک نشي پیدا کولی ورته ساینس محرک کېدلی نشي صرف ثابتولی شي ورته چې بای دا داسې لکه ځمکه رفتار کوي دوه قسمه دا موږ له چا وښودله ساینس وښودله. دا انور تندر نیسي دا موږ له ساینس وښودله. دا سپوږمۍ تندر نیسي لیکن دا تندر نیول کې دا څوک دی چې دا کنټرول کړي دي دا درته ساینس نشي ثابتولی. ځمکه د سپوږمۍ چې تندر نیسي موږ ویلو که نه دا انور منځ ته راشي نو د سپوږمۍ رڼا موږ نه وینو نور منځ کې وي. د سپوږمۍ تندر چې راشي نو نور منځ ته راشي بیا د سپوږمۍ رڼا موږ نه وینو. یعنې نور بیا موږ د نور چې تندر نیسي نو سپوږمۍ منځ ته راشي دا اوس نور تندر نیسي نو دا ځمکه ده دا نور دې منځ ته راشي نو سپوږمۍ څه شي بیا د سپوږمۍ بیا رڼا موږ وینو نور چې تندر نیسي نو دا سپوږمۍ ده دا منځ ته راشي او سپوږمۍ چې تندر نیسي نو نور منځ ته راشي په اسان انداز کې. نو دا صرف موږ له ساینس دا وښودله لیکن دا کنټرول کوونکي څوک دی په دې کائنات کې لکه چې ډاکن وایي که نه
بیگا ما خپل کتاب مطالعه کو فلسفه قدیم اور جدید کې اقوال می تصور اګه دا اقوال ما راغسري هغه وای دا ټیک د زمانه ما چې دا کائنات خود به خود نشي پیدا کېږي خو په بل سیاره کې یو مخلوق دی چې هغه دا پیدا کړي نو چې بل سیاره کې یو مخلوق دی نو هغه بل مخلوق چا پیدا کړي به مانی سوال شو کنه ته خدای نه انکار کوي دهری تخت د ډارون د نظری قائل خو بیا تا مانی سکیږي بل سوال در باندې کېږي چې د بس سیاره کې بل سیاره کې داسې مخلوق دی چې دا کائنات ته توازن ورکړي نو هغه بل سیاره کې چې هغه چا پیدا کړي زی چرته به زی بازول برازي د خدای د وجود به اقرار کې ولی د دهرینه تاسو کې د لاس د څه مقصد دی د مقصد دی چې زه په خپل ضرورتونو پوره کوم د سترګو مقصد لیدل کوم د جبه مقصد خبره په کوم ځای کې په سکم د وګونو مقصد څه شي دی اوریدل په کوم د دې ټول جسم مقصد وای دا نشته نو عجیب خبره ده د جز مقصد شته او د کل مقصد نشته دا کې دی چې مولوی صاحبانو دا هیڅ کړه نشي کېدلی مولوی صاحبانو نو اول قسم د مادي کم د مولوی صاحبانو چې پای کې څه شي وشي تجربه پکې وشي مولوی صاحبانو بیا د کې گنجائش مولوی صاحبانو ډیر کم راځي او موږ په اسانۍ سره حکم لګول شو چې د فلانی ماده نه په فلانی حالات او شرایطو کې فلانه حیثیت څه کېږي مولوی صاحبانو ظاهريږي لکه چې موږ درته ویل چې دوه هایدروجن او اکسیجن سکی یو ځای کې وبته پیدا کیږي اوس دنه په دمانه ته بار بار تا تجربه کړو دا ثابت شي د ماده دویم قسم عالم انسان متعلق د منقطع حکم نشو کولای ځکه په دې کې قطعي اسباب او نتایج حکم لګول ځکه مشکل دي چې انسان د ماده په شان مجبور او دویم قسم مولوی صاحبانو هغه دی چې موږ په دې کې قطعي حکم نشو لګولای یو موږ انسانان یو او یو دا غرونه دي مولوی صاحبانو بے جان سيزونه دا پکې دي اوس دې کې ته حکم نشي لګولې ولی کته وای چې دا ماده دا ماده نو زه ماده د دهریانو په نس خو بما او په خاورې په ډیری کې هیڅ فرق نشته د ملحدینو په نسبانه په منګه انسانانو کې او د خاور او په غر کې هیڅ فرق نشته د ماده واغه ماده نو دې ماده کې دا خصوصیت چا پیدا کړی دي مولوی صاحبانو یو ماده ده کنه دې کې دا خصوصیت چا پیدا کړی دا الله رب العزت پیدا کړی او هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء الله رب العزت وای څنګه زما خو یو شان تاسو شکلونه در کوم مجبور او به اختیار اساس کو نه دي چې مجبورن به کوم قانون د محکومي بلکې انسان آزاد دی آزاد اراده هر قانون ماتول شي موږ څنګه یو قانون ماتول شو مولوی صاحبانو اوس د ساينس د څومره فارمولې دي موږ د خلاف چلیدل شو کنه چلیدل ولی نشو چلیدل اړ حکم د ماتول شو د اختیار د علت او معادل سلسله در هم برهم کولای شي او د قطعي علت تعین مشکل دی د ماده مطابق نتیجه نه کوم څوک انکار وکړي هغه امور د انسان متعلق نه وي د تجربه او مشاهده په ذریعہ سره هغه څه کولای شي قائل کولای شي مولوی صاحبانو دا اشتراکي نظام کا اسلامي نظام سي شمس الحق افغاني رحمت الله علیه دی او د اوس مقالات افغاني په نوم 2 جلد لري بهترین کتاب د ځان لیواله بازار کې ملاويږي مکتب فاروق والا عمر فاروق سے د سنو مې دي هغه چاپ کړل دي او لسم نمبر شاخ چې د تصوریت د مولوی صاحبانو دا تصور د وجودي د دې مطابق حقیقت انسان او کائنات غیر مادي دي یعنی تصوراتي دي دا نظریه د افلاطون واپو مولوی صاحبانو تصوریت څه ته وایي د دې مطابق انسان او کائنات دا غیر مادي دي یعنی تصوراتي دي نو دا نظریه د افلاطون او په جدید فلسفو کې دا د برکلی دا هیګل دا اګسټاین دا د شنور دا نظریه لري چې د دې کائنات ټول څیزونه حقیقت نه دي سن دي بلکې د حقیقت یو تصور دي بلکې حقيقي دنیا په بل کوم ځای کې دا لکه موږ چا بل وضاحت وکړو چې ډاکټر ال سیلور موږ په پیله کې په مقدمه کې ویلو ډاکټر ال سیلور چې کتاب لیکلو چې دا انسان د کائناتو اصلي باشنده نه د موږ په شپږه عقلي دلایل بیان کړیو یاد به درته کنا مې کړی دي د کوم ادراک چې په عقل او فهم غور فکر سره کولای شي فلسفه تصوریت یا فلسفه مثالیه دوه مختلفو دنیاګانو ته تصور ورکوي یو ظاهري دنیا چې په کوم کې انسانانو سیږي دنیا لکه لیکن موږ ته په نظر نه راځي لیکن زموږ تصور کې تصورات وکړي اگر از مولوی صاحب راځي یو لسم نمبر چې دا د ماډرنزم فلسفه ده دا فلسفه په ولسمه صدۍ کې پیدا شوې ده د شاخونه د مساوات لذت پرستی او نور دي دوی وايي انسان آزاد دی دولسم نمبر چې د مولوی صاحبانو شاخ چې د مابادي جدیدیت فلسفه ده ته د پوسټ ماډرنزم فلسفه وایي سو دوی وايي ماډرنزم هم څه اصول لري او مذهب هم څه اصول لري دا دواړه صحیح نه دي جدید فلسفه دا د پوسټ ماډرن فلسفه د 2000 نه وروسته شروع شوې ده مولوی صاحبانو څومره فلسفي چې روان دي د ولسمه صدۍ پورې خو دوی سو مغربي فکر فلسفه باندې درې ادوارو کنه عهد قدیم کې سو مذهب په غالبو نشاطی ثانیه کې به شروع شول بګړاو راغی د دوی په معاشره کې مذهب
مغلوب شو فلسفه غالب شو ټول اوس دهریان دي دي کې چې مولوي صاحبانو فلسفي پیدا کړي 2000 پورې دا اوس 2023 دی کنه 2000 پورې اوس دوی بل نظریه راځي پوسټ ماډرنزم دوی وایي دا فلسفي هم اصول لري سیکولریزم څه اصول لرل تاسو ویلي دي کنه خو بای مذهب په اجتماعي معاملاتو کې دخالت نه کوي کنه دا اسا غټي خبره خو یاد سوت کنه لیبرالزم څه اصول لرل سرمایه‌دارانه څه اصول لري اشتراکي څه اصول لري او دا اصول لرل کنه لرل مولوي صاحبانو نو وای دا اصول لري مذهب هم اصول لري کنه لري بایبل هم اصول لري هندومت هم اصول لري اسلام هم اصول لري خدا غوي اصول ناقص دي د اسلام اصول کامل دي هر یو رهنمایي د هر مسلې کول شي نو دی فلسفه ویل اوسنی فلسفه وی چې باید دا ټول د فلسفي یو طرف ته کو مذهب یو طرف ته کو پوسټ ماډرنزم کو څه کوا څه چې د خوخوي کیف شاو څه چې د خوخوي کوا نه مذهب شو نه فلسفه سره څنګه چې خپل خواهش پوره کول شي خپل لذت ځکه خدای د سپو سره ودونه کوي ځکه خدای د زناورو سره ودونه کوي ځکه دوی د الک سره ودونه کوي غیر فطری کارونو کې اخته شوی دي حالکه د نن صدې مخکې لاړ شه التبه هم سوا سنا سبب کې سنا سبب کې حیا به پکې و سنا سبب د مذهب سنا سبب د ژوند تیرول اصول به پکې اوس خو د یورپ والا د انسانیت د معیار نه شي دي مولوي صاحبانو مکمل غورځېدلی دي نو مولوي صاحبانو دا د هیومنزم دا 12 فلسفي موږ دغه شاخونه ل بیان کړل د باندې خلکو علماء کرامو کتابونه لیکلي دي په یو فلسفه باندې د باندې غټ کتابونه لیکل شي به تاسو پڑھاوي صرف تاسو ذهن ته دا خبره کې ناسي موږ به اوس د هیومنزم او د اسلام تقابل کو سبب وایو چې د کمونیزم سیکولریزم کمونستان لکه چې افغانانو ته خلقیان پرچمین وي دا څوک دي د دې نظریه به سبب بیانو دا ویم که بس ها تقابل د اسلام او د هیومنزم هم دا سبب بیان کو د سیکولریزان کمونستان خلقیان پرچمین دا هم بیان کو الحاد تعریف به ان شاء الله بیا بل ورځ خیر بیانو دوستانو درسونه ډیر هم دې مخکې شیر کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین